الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد. وگو قدر مندو اوریدون کو نارینو زنانو اللہ عز و جل سر زمگا پخپل خوگ ایمان خوشحالا ساتا. اللہ عز و جل دے تر آدم علیہ السلام پوری سمرا مؤمنان مسلمانان نارینا زنانا وفات شوی. اللہ عز و جل دا حقی مغفرت نصیب کی. مغفرت نپس دے اللہ عز و جل دا حقی درجات بلند کی. او سمرا باقی ماندہ مسلمانان دی یا سمرا انسانان دی اللہ عز و جل کفار و مشرکینو ایمان نصیب کی. بیا یہ طول مؤمنانو طول ایماندارانو دی اللہ عز و جل دا دوارو جہانونو دا خیرونو دا خوشحالو دا جن دا تیرولو فیصلیو کی. اللہ عز و جل دی زمون پا تیرو طول گناہونو مانی کلام دا عافی راکا گی او نور جن دی دا سی طریقی سارا تیرولو تو فکرہ نصیب کی چخپل مالک رازق خالق پاکی رازق کو داسی یہ رازق جو بیاران ناراض نشی. آمین بجاہ النبی علیہ السلام. قدر مندو سس دوڑان دی تسو جمعی دی صبر پبارکی بیان شویو جد اللہ عز و جل طرفنا کل پخپل بندہ مانی یو امتحان راشی یو ابتلا راشی یو ازمیخت راشی او هاگا انسان پا هاگا حالاتو کی صبرو کی پا هاگا مشکل کی پا هاگا مصیبت کی پا هاگا تکلیف کی صبرو کی اللہ عز و جل تا رجوع کی. هاگا بندہ دا اللہ عز و جل دیر محبوب بندوی دیر اللہ تخوخ بندوی چی بیادا انسان دا اللہ عز و جل نا مدد واری. اللہ عز و جل پا قرآن عظیم شان کے پخپل پاک کلام کے پخپل فرمائی لی دی واستعینوا بالصبر والصلاة. تاسو مدد غواړئ په صبر سره او په مونږ سره. علماء کرام فرمایي چې دین صبر مطلب روجی دی چې تاسو روجی نیسئ. نو مطلب دا چې یو چا باندې څه تکلیف راشي الله عز و جل موږ تاسو ته لاره راښودلې ده چې تاسو روجی ونیسئ. ځکه چې په یو بل ځای کې الله عز و جل فرمایي چې د رجوع اجر زیما د رجوع بدلا زیما. مطلب د رجوع اجر د رجوع بدلی به زه پخپله ورکړم. لہذا موږ له پکار دي چې په دغسې تکلیفونو کې رجوع ونیسو. اوس په رجوع کې داسې څه دي چې الله عز و جل دومره لوی مقام ورکړی دی هغه د الله عز و جل خپله خوښه ده چې رجوع کې څه داسې دي چې الله عز و جل انسان له بیا دومره لوی مرتبه ورکوي دومره ډېر اجرونه ورکوي. هغې کې یو د حکمتونو یو دا چې د انسان نفس په ډېرو څیزونو طرف ته طلب کوي. چې کله رجوع ونیسي نو هغه د نفس ډېر اوازونو د پاسه هم دی هغه کار نه کوي. نفس که ډېره مو غواړي تږی یم اوبه پکار دي اوږی یم خوراک پکار دی خو دا انسان دا اللہ عز و جل دا رضا دا پارا دا اللہ عز و جل دا خوشحالی دا پارا دے نفس دا نو ابو ورکی نہ خوراک ورکی نور ضرورتنا چھ نفس خواہشات وی آغا ہم نہ ورکی دا اللہ عز و جل رضا دا پارا. دا دغی دا وجنا اللہ عز و جل دے بندل بیا دمرا مقام ورکی دمرا اجرون ورکی. بے شکا جسوک پا تکلیف کی پا دکھ کی پا درد کی پا مصیبت کی روجیو نیسی
الله عزوجل د هغې دعاګانې ضرور قبلوي، د هغې مصیبتونه ختموي. په آیت مبارک کې بل ځای کې فرمایي بالصبر والصلاة، په مونځ سره تاسو روجې ونیسئ، صبر وکئ یعنی روجې ونیسئ، والصلاة او تاسو نفلونه وکئ. تاسو دا مونځونه خواصې مو کوئ. مونځونه خو په مونږ باندې په ورځ کې 5 وخته اسم فرض دي. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ هغه یو شعر د اردو والا وی سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. یعنی دا مونږ چې په ما باندې کوم فرض دا خو به زه اسم کوم د دې دپاره نه چې ما ته د دې په بدله کې جنت الفردوس ملو شي. مونږ خو به زه اسم کوم بنده ہوں تیرا، زستا بنده میں الله زه خو باسم مونږ کوم. یعنی د نورو خلکو ته خبرې چې تاسو مونږ اسم کوئ دا تاسو په الله پاک باندې احسان نه کوئ چې څوک مونږ کوئ. دا چې کوئ خپل ځان سره کوئ، خپل رب سره نه کوئ، الله دپاره نه کوئ، خپل ځان دپاره کوئ. مونځ مو کو خوشحاله به یې، هم نه کو د هغې نیول دي، د هغې ګرفت دی، د هغې سزاګانې دي. بیا خیر واستعینوا بالصبر والصلاة چې کوم صلاح ته نه ذکر دی هغه دا نور اضافي منځونه مطلب نوافل دي، د شپې تهجد دي. څوک نفلونه کوي اضافي د خپل مونځ نه علاوه الله عز وجل د هغې دعاګانې قبلوي. څوک چې تهجد کوي الله عز وجل د هغې دعاګانې ضرور بالضرور قبلوي. ولې چې په متعددو روایتو کې راغلي دي چې الله عز وجل د شپې په آخره حصه کې بلا کیف بلا تشبیه انسان ته ډېر زیات رانږدې شي. هغه د اسمان خبره به نه کوم چې بیا د انسانانو په ذهن کې هغه تشبیه راځي، مکان راځي یا مقام راځي. د شپې په آخره حصه کې انسان ته ډېر زیات رانږدې شي او اواز کوي څوک شته چې ما نه څه وغواړي چې زه وله ورکم، څوک شته چې ما نه څه وغواړي چې زه ورکم. په دغه ټایم کې چې بنده الله نه وغواړي چې خپله الله وایي چې وغواړي چې زه درکم، چې په دغه ټایم کې غوښتنه وشي نو څنګه به الله پاک واپس کوي، څنګه به الله پاک رد کوي، څنګه به الله پاک نه قبلوي. ضرور به قبلوي انشاءالله. خو زمونږ ایمانونه کمزوري شوي دي. مونږ صرف په هغه څیز باندې یقین ساتو چې کوم زمونږ ستاسو په سترګو وړاندې وي، هغه څیز باندې یقین نه ساتو چې کوم د زمونږ ستاسو د نظر نه پناه وي. ایمان دی زمونږ ستاسو د الله عز وجل او د الله عز وجل په خپل خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم د هغې په فرامینو باندې ایمان دی چې څه هغې فرمایلي دي رښتیا ویلي دي. بیا د هغې وارثان چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي انشاءالله. انسان چې څه ګناه خطا ترې نه شوي، څه کمی دي شوي، الله عز وجل مجتهدینو له دغسې وارثان له الله پاک بیا هم اجر ورکوي. بیا پکې څه اجر دی؟ بیا پکې اجر دا دی چې د انسان زما د نورو انسانانو د څه اسانتیا دپاره د هغې د سهولت دپاره خپل هغه کوشش وکړو، خو د وجې د انسانیت د وجې بشریت دی پکې خطا شو. د قصدن دا مسله غلطه ونه که، د قصدن خطا نه شو، د قصدن خبره غلطه ونه که، دی خطا شو. نو په دې خطا باندې بیا الله عز وجل د نبي علیه الصلاة والسلام وارثان له اجر ورکوي. همدغه شانتې د نبي علیه الصلاة والسلام د وارثانو د یو ډېر لوی وارث شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه د هغې یو طریقه، د هغې یو دعا، د هغې یو خبره، د هغې یو فرمان تاسو نن ذکر کوم. هغې فرمایي چې څوک دا دعا ووایي په دې کومې طریقې سره چې ورته بیانېږي، څوک دا په دې طریقې سره دا دعا ووایي او بیا هم شک کوي چې پته نشته الله به زما دعا قبلوي او که نه،
د ایمان کې فرق دی د ایمان کمزورې د ایمان د کشتنه بالکل هغه څلور رکعاته صلات حاجت طریقه ده څلور رکعاته صلات حاجت په داسې طریقې سره کولی چې اول هغې نه مخکې درود شریف ویل دي څومره چې ویلی شي څومره چې زیات شي بهتره ده خو اکثره ویلی کېږي چې یولس ځل ووایي صلات حاجت د دې څلور رکعاتو نه وړاندې مخکې بس یولس ځل درود شریف ویلی شي اور د هغې نه بعد به آخره کې هم چې کومه طریقه ورته ویلی کېږي د هغې نه بعد به هم یولس ځل درود شریف ویلی کېږي منځ کې دا څلور رکعاته د دې صلات حاجت طریقه ده صلات حاجت طریقه نه تړندړ اخلاصا څلور رکعاته صلات حاجت مسکوم خاص خدای تعالی لپاره مخ می کعبه شریفی په لور الله اکبر ثنا ویل شو یعنی سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره تر اخره پورې ورپسې سوره فاتحه یعنی الحمدلله شریف تر ولا الضالین امین پورې پورا سورۃ ویل شو دا غینه بعد با سلزل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اولن رکعت کې با سلزل دا ویل شي طریقه څنګه چې عام طریقې سره عام طور سره مونږه په صلات تسبیح کې د شمار د پاره د ګوتو طریقه استعمالو د ګوتو په ذریعہ سره د ګوتو بندونو ذریعہ سره هغه خپل شمار کو همدغه طریقې سره خپل شمار کو دا سلزل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا به خپل ګوتو په بندونو باندې شمارو چې کله سلزل ویل شو رکوع له بلل شو رکوع شو سجدي شو دویم رکعت ته چې کله ودرېږو بیا هم دغه طریقې سره سورۃ فاتحه یعنی الحمدلله شریف تر ولا الضالین امین پورا ویل شو د هغې نه بعد بیا سلزل یو بل آیت دی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا به سلزل ویلی شي هماغه شانتې د ګوتو په ذریعې سره به حساب کېدی شي هماغه شانتې بیا رکوع سجده دریم رکعت ته بیا ودرېږي سورۃ فاتحه الحمدلله شریف نه بعد بل یو آیت دی وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد دا بسلزل ویل کی وما شانتی د ګوتو په بندونو باندې با خپل حساب کو سلزل دا ویل شو رکوع شو سجده شو څلورم رکعت چې کله پاسو بیا په اخرنی رکعت کې سورۃ فاتحه الحمدلله شریف نه بعد با بیا سلزل روایت وایو حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا بسلزل ویلی شي څلور رکعت پوره شو سلام وسرخیدو د هغې نه بعد به سجدې ته لاړ شو او بیا په سجده کې یو بله دعا ده د قرآن مجید یو بل آیت دی رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا به سلزل ویلی شي د هغې نه بعد به درود شریف ویلی شي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد چې څومره مخکې ویلي هماغه عمره به بعد کې وایي مطلب مثال یولس ظلم د دې مونځ نه مخکې ویلی دي یولس ځل به بعد کې ویلی شي بیا دعا وغواړي شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې چا شک کو د دې دعا په قبلېدو کې هغه کې ایمان نشته د هغه په ایمان کې فرق دی ولې ځکه چې دا څلور یا د پنځه آیتونه کم ذکر شو قرآن عظیم شان کې چې کم ځای کې ذکر شوي دي د هغې نه بعد کې الله عز وجل فرمایلی چې د هغې دعا قبوله شوه د هغې دعا قبوله شوه د هغې دعا قبوله شوه په هر ځای کې هم دغسې ورپسې ویلې شوي دي نو زمونږ به څنګه ایمان نه ساتو
بیا هم انسان عجیز دی بشری تقاضو د وجې نه انسان کمزوری دی که بیا هم څه راځي نو دعا الله پاک نه دا کوي چې الله پاک دا شیطان راته وسوسې راولي د دعا د قبلېدو په بابت کې نو یا الله د شیطان دې په وسوسو باندې موږ نه ناراضه نه شي د شیطان په وسوسو باندې زموږ ګرفت ونه کړي د دې صلات حاجت د کولو نه مخکې لوازمات آب برابر وي چې کوم د مونځ دپاره وي مطلب بدن صفا لباس یعنی کپڑا جوڑا جامه مونږ کوټي جرسی بنین وغیرہ څه چې استعمالیږي یخنۍ د رفع کولو لپاره یا څه هم چې د بدن باندې وي هغه بهر څه صفا وي بل چې کوم ځای کې مونږ ودرېږو هغه ځای به هم صفا وي عطر ولګي خوشبو لګي ډېره بهترینه خبره ده د نارینهو دپاره زنانه زموږ خویندې میندې کوي نو د هغې دپاره خو خوشبو اسم منه ده د بهر دپاره خپل کور کې لګوي څه خبره نشته مختصرا بیا دا طریقه بیا ویمه څلور رکعاته صلات حاجت مونځ اول رکعت کې سورت فاتحې نه بعد آیت دی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ویل دي چې کله دا رکعت پوره شي دویم رکعت ته ودرېږي دویم رکعت کې د سورت فاتحې نه بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا آیت مبارک سلسل ویل دي چې کله دویم رکعت تشهد وشي اتحیات وشي دریم رکعت ته ودرېږي د سورت فاتحې نه بعد بیا آیت مبارک وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد دا آیت سلسل ویل دي د دې نه بعد څلورم رکعت کې د سورت فاتحې نه بعد حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا سلسل ویل دي د څلور رکعاتو نه بعد په سجده کې رب انی مغلوب فانتصر دا سلسل ویل دي بیا ورپسې اول او آخر درود شریف یولس ځل ویل دي د دې نه بعد دعا کول دي ان شاء الله ګوري چې الله پاک به ضرور دعا قبلې ان شاء الله موږ یو ملګري راته ویلې د دې دعا د دې صلات حاجت مبارک کې زموږ کور کې بیمارو هغه ډیر زیات کمزوري شو چې خوراک نه هم وته وي ما دا دعا دا صلات حاجت شو کو دا الله پاک لوی کرم دی چې هغه انسان هغه بیمار خوراک هم شروع کو چې خوراک د انسان نه پاتې شي هغه په خپلو خپو بیا سم نشي ګرځېدی ولې بدن ته طاقت نه میلاویږي او وایي په خپلو خپو یې ګرځېدل هم شروع کړ نو دا د صلات حاجت د برکته او صلات حاجت کې دغه د الله عز وجل کلام دی د هغې د برکته نو که څوک نه پوه شوي بیا هم را سره میلاویدی شي بیا به هم پې باندې پوه کړم آیتونه مبارکه به ورسره بیا هم ورته ولیکو د چا څه حاجت وي الله پاک نو همدغسې طریقې سره واستعینوا بالصبر والصلاح په روجو سره او په نفلونو سره په تهجد سره د الله پاک نه دعاګانې وغواړي ضرور الله پاک دعاګانې قبلوي